روس کی دومره علم په هر یو نارینه او په زنانه باندې فرض دی مسلمان باندې هغه چې کم مزید علوم دي دقیق لاړ شي لکه د منطق زده کی حساب زده کی صرف نحو زده کی وغیرہ چې د ادب زده کی معانی زده کی دغه چې دی نو دغه بیا په مسلمانانو کې چې دی بیا فرض کفایي دی بس چې یو په علاقه کې یو عالم داسې شته دی متبحر چې هغه مناظره هم کولی شي هغه چې دی یو غیر دین ته جواب هم ورکولی شي د منطق په ژبه کې د صرف نحو په ژبه کې د ټول علاقې والو غاړه په دې باندې ازادي پاتې شو فردن په هر یو مؤمن مسلمان سړی او ښځه باندې علم دومره حاصلول فرض دي چې دی په خپل عبادات او معاملات ټول یعنی درست کړي نو دا به دی زده کوي یوازې به دا صوفي په دې باندې چې بس ما طریقت وکړ نه دی به کوشش کوي چې دی خپل منځ په صحیح طریقې سره صحیح کړي روجه صحیح کړي حج لذي د هغې احکام ورله ورځي زکات ورکړي د هغې احکام ورته یادي دارنګې مطلب دا دی د حلال او حرام تمیز ور باندې کولی شي او چا چې دواړه حاصل کړ نو ومن جمع بینهما فقد تحقق امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چا چې دا دواړه شعبې حاصلې کړي نو دی په حقیقت باندې مشرف شو او دا دواړه ملاوېدل دا نورون علی نور دی دا رڼا د پاسه رڼا دی چې الله چاته ورکړي الله زموږ د ټولو نصیب اللهم ارزقناهما بحرمة السيد الابرار صلی الله علیه وسلم همدارنګه څوک چې د توحید معرفت د توحید اسرار او د توحید رڼا حاصلول غواړي نو د صوفیه کرامو د طریقې نه بغیر د هغې پته نه لګي د بر صغیر پاک و هند ځمکې ته دا فخر حاصل کدی ځمکې ته دین اسلام را رسېدلی دی نو حقیقت هم دا دی چې دا د صوفیه کرامو په برکت سره را رسېدلی دی د هغوی په تبلیغ او د هغوی په فیضان د نظر سره را رسېدلی دی اوس که مونږ د دې حقیقت ته وګورو نو عدی حجویری عرف داتا گنج بخش رحمت الله تعالی علیہ چې په لاهور کې دارنګې حضرت خواجه خواجگان خواجه هند معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنګې حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله تعالی علیہ چې پاکپتن شریف کې ساهیوال ندیر شمیل وړاند دارنګې حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرهندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې ټولو بزرگانو یعنی زرګونه او لکونه خلق د توحید سره آشنا کړي 90 لاکھ ہندوان خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ په ہندوستان کې مسلمانان کړي 90 لاکھ دارنګې د امام ربانی رحمت الله علیه تاریخ انسان وګوري چې کله د ملحدانو دور راغی د اکبر بادشاه او هغه چې دی دعوی وکړه چې یاره الله اکبر به وي نو دا به وي چې الله د اکبر باچا دی د هغې ملحد په وخت کې چې دی امام ربانی رحمت الله علیه الله پیدا که مجدد د دویمې زره مې وګرځېده داسې مقابلې ورسره وکړي چې هغې تس نس که د ګوالیار د جیل نه د فیضان چینې روانې کې او هغه مقابلې د باطل سره وکړي او الله تعالی هغې له کامیابي ورکړه او د خلکو سینې د الله تعالی په رڼا باندې او په محبت باندې منورې او روښانه وګرځول دا هغه توحید دی چې د هغې تعلق صرف د ژبې سره نه و بلکې د ژبې او د زړه د سرزمین دواړو سره و دې وجې نه که چېرې توحید د صوفیه کرامو د ژبې نه اورې نو د یو ډیر لوی صوفي د یو ډیر لوی باصفا انسان
سیدنا و مولانا محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی مبارک کتاب دے فتح الربانی پا مجلس یو کم سلوختم کے داغ دا قول موجود دے اغای لگواو رہی دے مبارک پا دی خپل کتاب کے دا تصوف حقیقت دا سے بیانائی چې زمانم د سو غلط نه استعمالی او خپل دکانداری دی په نه چمکاوي پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي څوک چې ما سره خپل تصوف منسلک کول غواړي نو هغه دی دا هدایت مخ تکیدی پدې د عملو د مبارک څه فرمایي لا فلاح لك وی تا تا ترغی پوری کامیابی نشی ملاوید حتی تتبع الکتاب و سنتا ترسو چی تا دا قرآن و سنت دا نبی علیہ السلام پیرویو نکی یعنی کچری تا دا گنی چی دا تصوف چی دے دا قرآن و سنت نا یو جدا سیز دے نو ایداستا یو محض گمان دے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دې قرآن او سنت سره بنده ته رڼا نصیب کیږي رڼا لکه اوس د مثال په تور چې په قرآن او په سنت باندې څوک عامل وګرځيږي څنګه رڼا ورته حاصلېږي نو تاسو ته مثال پیش کوم دې فی زماننا حضرت خواجہ خواجگان مجدد دوران پیر ارچی خراسانی مبارک سیب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ سیف الرحمن نور اللہ مرقدہ الشریف چې پخپل هم په قرآن پاک او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې په مکمل طریقې سره عمل کوونکی هو او په زرګونو خلفا او په لکونو مریدان هم پاغه باندې عاملین او پابند ګرځولي او هغه د چانه پټ نه دی نو پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ دا سی وای چې حتا تتبع الكتاب والسنت تر دې پوری چې سو ته د قران عظیم الشان او د سنت نبوی صلی الله علیه وسلم پیروي نه هغه مبارک ورپسې فرمایي چې اتبع الشيوخ العلماء بالكتاب والسنت العاملين د قران او د سنتو د علم لرونکو پاغه باندې د عمل کوونکو مشایخ پیروي کوا هغه پسې ځا حسن الظن فيهم دا وی په بارکه خګمان لرا بدګمانی مکوا یعنی کته د نجات او کامیابی لار مندل غواړي نو په دغه عاملین علما او مشایخ باندې چې ظاهري او باطنی علوم خواندان دي بدګمانی مکوا د دې د بدګمانۍ نه خپل ځان وسات تعلم منهم داوین التعلیم حاصل کا واحسن الادب بین ایدیهم والعشره معهم داوی مخ ته پادب سرا پیش کیگا پادب سرا مخ ترازا داوی سره خسته معاملې او سلوک کوا کچرتا دغه سی وک فقد افلحت په تحقیق سره بیا ته کامیاب شې کدا خبرې دی ومنلی پدې دی عملو کو بس فقط افلحت ته کامیاب شو اذا لم تتبع الكتاب والسنه ولا الشيوخ العارفين بهما او کوم وخت پورې چې تا د کتاب او سنت پیروي اونکا او په شيوخ او عارفینو پسې لا نړي نو بیا بس کیږي پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی فلن تفلح ابدا تبا یعنی کلم کامیاب نشی تبا کلم کامیاب نشی جہد بلن استعمال کریں بیا به هرگز ته کامیاب نشی ستا طریقت بیا طریقت نہیں ستا تصوف بیا تصوف نہیں ستا روحانیت بیا روحانیت نہیں پدې کې د تقلید درس هم ورکړي چې په دغه مشایخ علماء پسې لاړ شه تقلید داغه یو بیا فرمای اما سمعت من استغني برأيه دل تا دا نه دی ورېدلی چې څوک په خوخه د نفس یعنی بے پروا کیږي
بے پروا کینی او خپل رای چې دی هغې پسې ځي خپل رای چلوي نو هغه مبارک فرمایي چې دل هغه ګمراه کیږي یعنی داسې کس یقینا ګمراه کیږي دا خو ښکاره خبره ده خو لیکن په ټول عمر کې یعنی دنه ولی الله هم جوړېدی نشي ولی الله هم ته جوړېدی نشي گمراه خدای په ټول عمر کې چرته د ولایت داوم نشي کولی ځکه چې دا ولی کېدل څه معمولی کار نه دی ښه چې بس هر څوک هر کجا دی راځي هغه د ولایت په مقام باندې مشرف ګرځېږي دی وجې نه پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې بالخصوص د توحید کوم رنگ بیان کړی هغه دا دی اوس خلک د توحید چغې وایي که توحید په حقیقت کې پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه بیان کړی دی هغه فرمایي الموحدون الصالحون حجة الله على بقية الخلق په فتح الربانی مجلس نمبر 13 کې هغه مبارک دا خبره ذکر کوي دا هغه کتاب دی الفتح الربانی په هغې کې مجلس نمبر 13 کې الموحدون الصالحون حجة الله على بقية الخلق وی داسې توحید پرست خلق چې صالحان او اولیاء کرام دي په باقی خلقو باندې د الله تعالی جل جلاله حجت وي دلیل وي یعنی دوی د الله تعالی گواهان دي په ځمکه او څوک چې په داسې خلکو پسې ګرځي او طلب یې کوي هغوی ته میلاویږي لکه په خارج کې مثال دی چې د هر یو سودا دپاره خپل مارکیټ جوړ دی که ته کپړې اخلي د کپړو بازار ته مارکیټ ته به لاړ شي نو ته به کپړې واخلي که سونا اخلي نو زرګر له لاړ شي ضیاءالحسن حاجي صاحب له لاړ شي ټیک شوه که اوس که ته جامع ګنډې افتخار حاجي له ورشه اوس ته سبزی والا له ورشه ورته وایې ماله یو جوړ چپلې راک یو جوړه جامې راک اب ته وایي دماغ دې خراب دی دلته سبزي میلاوي نو که ته سبزي والی د سبزۍ دکان ته ورشه د سبزۍ منډۍ ته ورشه د هر یو څیز دپاره خپل مارکیټ دی هغه مارکیټ کې به تا ته هغه مطلوب شی میلاویږي او که چېرې ته د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت او صحیح بندګي او غلامي د هغې طلب کې هغه غواړې نو بیا د الله والا او صوفیه کرام مارکیټ ته لاړ شه دا هلته میلاویږي دا د سبزۍ والا سره نه میلاویږي دا د چپلو والا سره نه میلاویږي د الله او د رسول مینه د اولیاو په مارکیټ کې میلاویږي دې وجې نه هغه خانقاګانې دي هلته د الله او د رسول مینه میلاویږي سوز او ګداز میلاویږي د حضور غوث پاک رحمت الله تعالی علیه نه چا تپوس وکړو چې یاره په خلکو کې څوک د ټولو نه زیات بهادر انسان په ټولو خلکو کې څوک په فتوح الغیب د هغه بل کتاب دام په مجلس نمبر 13 کې دا خبره ذکر هغه فتح الربانی او دا فتوح الغیب دا د مبارک کتابونه دي الله د ظاهري باطني علوم ډیر ورکړي نو فتوح الغیب کې د مبارک داغي جواب ورک تپوس یو شو چې یاره په خلکو کې زیات بهادر انسان څوک د مبارک داغي جواب دی ورته فرمایي چې الشجاع من طهر قلبه مما سوى الله تعالی وی بهادر انسان په خلکو کې هغه څوک دی چې د خپل زړه د غیر الله د محبت او خیال نه پاک دا په ټولو کې بهادر انسان یو خو هغه خلک دي چې په خوله توحید چغې وي او ځان ته موحدین وي هغوی د توحید په نوم باندې خپله دکانداري روانه کړې که مدرسې وګورې نو اشاعت التوحید والسنه ځان ته په خپله موحد وي
زه د شرک نه ما ځان بچ ساتلی دی زه مشرک نه یم زما د مشرکانو سره نه لګي دا خبرې نو دوی د توحید په نوم باندې یو